د ډېرې مودې نه په افغانستاني سم تعلق و. زه د افغانستاني مستفي شوم او د باچا خان په پارټۍ کې زما شمول دی. هرکلی وایم چې په عوامي نشرات پارټۍ کې شرکت وکړو او په دې کې زموږ د زندګي د ملګري وکیلانو جنرال سیکرټري نگین خان ایډوکیټ او فرمان خان ایډوکیټ دا ټول مرتضی خان ایډوکیټ ټول موجود دي. زه خپلو ټولو ملګرو ته دا وایم که هغه په پی ټي آی کې دي که هره پارټۍ کې دي دا موقع ده که کم خفه یې خیر دی موږ به شعور سره لاړ شو ننواتې له به لاړ شو خو راځئ زموږ سره بابا په دې قافله کې شامل شئ. انشاءالله دلته به عزت وي دلته به پښتو وي او انشاءالله ښه د عزت ټوپۍ به موږ در په سر کوو ستاسو عزت به کوو. زما دغه پیغام دی ټولو عوامو ته. نو چونکې نن خو ظاهره خبره دی ډېره د خوشحالۍ موقع ده زموږ مشرانو ویل قسم کې تاریخ دی انتهایي یو کمپټنټ کشر دی زموږ او زموږ په دې قافله کې د باچا خان په دې قافله کې شامل شو. نو ډېره د خوشحالۍ موقع ده. زه دوی ته مبارکي وایم. زه ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم او انشاءالله دا سلسله به همدغه شان روانوي د خیره صاحب زموږ دا قافله به مخکې په وړاندې روانوي او نو ستاسو د ټولو بیا یې مننه تاریخ روډ ته کوم چې زمونږ ډېر زیات قابل او مچور کشر دی هغه ته په ان پي کې په شمولیت او د پښتنو په دې قابله کې په شمولیت باندې هرکلی وایم او انشاءالله مستقبل چې دی دا زمونږ د ان پي دی جماعت اسلامي خو په قول پیل کې تضاد دی هغه دنیا ته ثابته شوه. د پی ټي آی دا اولنی او اخرنی ځل و تېر ځل چې چا ووټ ورکړی دی نو هغه خپلې پې هغه پې افسوس کوي ورته. نو انشاءالله مستقبل چې دی دا په دې صوبه کې د ان پي دی او ټولو پښتنو ته وایو چې یو شی د دې سرې جنډې د لاندې متفق شئ متحد شئ یو شی چې دا پښتانه د پښتون قوم چې دی دا موږ په وړاندې بوځو. نوم د سمرباد سیمې تعلق دی او دا سټوډنټ یم او موږ د ډېرې مودې نه په افغانستاني سم تعلق و. زه د افغانستاني مستفي شوم او د باچا خان په پارټۍ کې زما شمول دی. د باچا خان چې کوم فلسفه ده زه د هغې نه ډېره مطمئن شوم د هغې عدم تشدد فلسفه چې کوم ده نو زه د هغې نه ډېر دغه شوم مطمئن شوم په هغې وجه باندې ما په پارټۍ کې اعلان وکړ. او سراج چې کوم فلسفه اسلامي چې کوم خپل هغو چې کوم د احکاماتو د هغو کوم دغه و جماعت اسلامي او د منشورو د هغې مطابق چې کوم د جماعت اسلامي نه چلېږي په هغې کې چې ډېر خلک دي چې هغو خلاف کیسونه دي دغه دي د غلا الزامونه دي دغه دي نو سراج صاحب د هغې خلاف هېڅ کاروایي نه ده کړې او جماعت اسلامي چې کوم دا غردن انټرنټ په هغې کې خپلې بندیانې دي نو هغې نه زیات خلک چې دی هغې نه مطمئن نه دي. موږ انکي ته رالو موږ ته موجود وکړو د مرتضی صاحب په دغه باندې فرمان صاحب باندې نگین صاحب دی جمعهګر دی سلیم صاحب دی نو د امن پیغام دغه ورکوو چې بس ټول پښتانه چې کوم دي دا په امن وي رایو شي او د هر ظالم خلاف چې کوم دی هغو دغه وکړي دا جهاد وکړي.